حاجي صاحب څه فکر کوي د حل لاره څه ده؟ د افغانستان خلک چاته مراجعه وکړي او بالاخره تر څه وخته به بېګناه خلک یا عام خلک وژل کېږي، دلته د نورو د سیاستونو قرباني کېږي، نور به د څوکۍ په سر یا د قدرت د لاسته راوړلو لپاره جنګېږي په هره خوا کې چې وي، اما په منځ کې به ملکي خلک هره ورځ به خلک خپل زامن له لاسه ورکوي. دلته زه خپله څلور پیشنهاده لرم، زه پوهېږم چې څوک به ورسره موافق وي که نه، خو دا زما خپل شخصي نظر دی. اولینه خبره دا ده چې افغانستان د خارجیان ترک کړي، څو چې یو خارجی په دې ملک کې دا جنګ نه قرارېږي، دا جنګ به روان وي. هېڅوک هم د دې تضمین نشي کولی چې د خارجي په موجودیت کې بلته جنګ ارامه کړي. دوم تر څو چې خارجیان ټولېږي، دا تقریبا په 10 کلو کې راغلي و، را روان دي، اوس هم ټولېدل به م یو 2-3 کاله خو تبن دربر نیسي. په دغه موده کې خپلسري عملیات، زندانونه، د خلکو وژنه، ټکول، بمبارۍ دا دې بند دي. درېیمه خبره، موجوده حاکم نظام کې چې کوم فساد دی، دا نور د خلکو د حوصلې نه وتی، دا ټوله تباهي دې نظام راوړې ده. ځکه خلکو څه دپاره رایه ورکړې وه؟ ته ما ته داسې ووایې ته من حیث د یو تبه د افغان دې کرزي ته تا داسې رایه ورکړې ده چې زما کور ته د شپې امریکایي رانوځي، ته مسؤلیت نه لري. داسې رایه دې ورکړې؟ چا ورکړې داسې رایه؟ چې ما رایه ورکړې، ما خو دې دپاره به رایه ورکړي چې ته به دلته حکومت جوړ کړي، دلته به د اسلام نظام وي، دلته به د خلکو پوښتنه وي، دلته به عدالت اجتماعي. دا خو د کفر نه بدتر عمل دلته اجرا طبعا یو کاندید ته چې څوک رایه ورکوي، د هغه د وعدو په مقابل کې ورته رایه ورکوي چې هغه څه ژمنې ورسره کوي. ګوره زه خو درته وایم چې د افغانستان خلک خو ډېر خوشباوره خلک دی. زه اوس هم وایم چې په دغه کاذبانه وعدو باندې دا 10 کاله تباه برباد کړي، اوس هم په دې ناحقه پټکو مه تېروځي. دا خو چټي دروغ خبرې دي. دا به امریکایي ته ووایي چې دا اشغال دی. اوهو 10 کاله چې شوي اوس اشغال. تاسو څلور د حل لارې پیشنهاد کړي. ما درېیمه خبره دا ده، ګوره درېیمه مې دا وویلې، څلورمه دا ده چې زمونږ ګاونډیان، زمونږ د ګاونډیانو د لاسه موږ برباد یو. خو په ډېر تاسف باید ووایم چې دغه حکومت چې یو خواته ګاونډی په سیاسي میز کې ټکوي، بله خوا ورسره معاملې کوي، جیب خرڅ ورنه اخلي. ته دې حکومت ته وایي چې ته د دوی نه ورانې څه دپاره ته پیسې اخلي؟ دا دونه دنیا پیسې کمې وي چې ته ایران نه اخلي، ته د پاکستان سره معاملې کوې. ګوره دا خو موږ په دغه خبرو باندې د افغانان ټول تباه برباد شو. لوغو لیدلو. زه تا ته یو خبره کوم، دلته د حقوق بشر سازمان ناست دی، وایي په شمال کې یو د قمندان زوی یا د یو مجاهد زوی یاره بلا چې ولاړ هلته په یو کور باندې په یو چا باندې جنسي تېری وکړي، دنیا نور مطبوعات ټول په سر راخیستي. هغه ورځې په دې تخار کې جرمنیان ننوتل، یو کور کې هم تجاوز جنسي وکړه، هم یې ټول خلک مړه کړه. ته دوی ته وایي تاسې یو غږ پورته کړه. یو ځای کې یو ماشوم په ماین باندې والوته، یقینا موږ دا تقبیحوو، هغه هم زه تقبیحوم. ګوره ټول تا مو سیاده کړله، 15 کسه 20 کسه. دغه هلمند کې چې دا ماړه واړه ماشومان دا د ګوتو غوندې نیالګي وو، دا مړه شول. ته خدای دوی یو غږ پورته کړه، ته د حقوقي بشر ته یې چیرې ته؟ زه دا بله خبره کوم، تا یو خبره بله مو کړه، دا هم زه درته وایم. تاسو یې په کابل کې د خلکو مړه کړل، زه وایم راځه که ما مړ کړي، دا اوس هم زه حاضر یم محکمه کې. بسم الله راځئ، زه خو دې مخالف نه یم. زه داسې وایم، ستا خبره بل ځای ده. زه داسې وایم چې په پارلمان کې وم، ما د دې طرفداري نه ده کړې، اوس هم نه کوم. خو زه دا وایم چې هغه چا چې دا کار کړی، هغه په دې نظام کې ناست دی، وایي چې پټی د قاضي ونیسي، شریعت چا سره کوي. وخت لږ دی، څو پوښتنې دي دلته. یو تاسو دا اشاره وکړه چې اول د حل لاره دا چې خارجیان دلته ووځي، او تر څو چې خارجیان دلته وي دا ضمانت څوک کوي چې ګواکې دلته به سوله راشي یا جګړه به پای ته ورسېږي؟ زه تاسو نه پوښتنه کوم، دا ضمانت به څوک وکړي که چیرې بهرنیان داسې نه وځي، بیا هم دلته خونړۍ جګړې نه پیلېږي او له ده نه حالت نه بدترېږي؟ که خارجیان ووتل، خو دا یقیني واضح خبره ده، پټې خبرې نه کوو، ښکاره خبرې کوو. هر څوک چې قدرت کې و هغه به قدرت نیسي، خو د یو لاس حکومت به وي. د هر چا لاس پوڅی خو به نه وي، خو د یو لاس به وي. ګوره یو لاس حکومت ځکه راځي، موږ ته تجربه شو. زه به طالبان مثال راوړم. 95% ځمکه دوی نیولې وه. په دې 95% ځمکه کې ته ما ته وایې څه بیا هم نیوه؟ غلا وه، قتل و، فساد و، زنا وه، څه شی و؟ تا ته یو خبره کوم، زه دا نه وایم چې طالبان دې حکومت ونیسي، هغې زه دا وایم په دې ملک کې د مسلمانان راشي، دا د مسلمانانو ملک دی، په دې کې موږ کافر نه شو زغملی. ګوره ته صبر وکړه، کوم ځای کې ګوره ته اسلام څه ته وایي؟ اسلام څه ته وایي؟ اسلام څه ته وایي؟ اسلام دې ته زه خو بې دغې مونځ کوم، نو دې باندې خو سړی نه خلاصي. ګوره قانون ته وایي اسلام، کوم ځای کې قانون تطبیق دی، کوم ځای کې شریعت تطبیق دی. غله نه لاس پرې کول نشته دي، دلته رشوت روان دی. ګوره صبر وکړه، ظلم دی، زنا ده، قمار ده، شراب ده، سود ده. ته په دې پوهېږي یو سود کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې دا 2 اویا ډېره مننه کوم حاجي صاحب، وخت پوره ده چې یوه جمله زه وایم. ګوره زما هغه خپلې خبرې ته راځمه. اسدالله سروري دې ټولو ته معلوم دی چې څومره جنایات و قتلونه یې کړي.
دغه جامع جهاني نن د هغې په حمایت کې ولاړه ده، هغلته مدافع وکیل دی. ته هغې ته برات ورکوې، راځي بل سړی چې هغلته په لاره تېر شوی نوم د اسلام پټکی په سر د یا ګیره ده، هغه رانیسي راکشه تا قتل کړی. حداقل هغه خو بندي دی، دغه کسان خو بندي نه شو که نه. څه رقم بندي دی؟ په مابس کې خو پروت دی. څه رقم مابس کې دی؟ خبرې د هغې څه حال دی؟ تاسو خو لږ د بندي او د بندي سره وګورئ که نه. یو بندي د قرآن کریم سره په 9 متر تشناب کې اچوي، یو بندي ته د تلویزیون ایښی دی، یخچال دې ورته ایښی دی. هغه د دې اورګانونو کار دی. زه تا ته خبره کوم، دا زما خبره واوره. ګوره دا یو شی وایم، دا تفاوت کلي باید موږ ومنو. زه داسې وایم که دا خارجان تاسې وایي چې دلته پاتې ښه، زموږ 3 طرف ته اتومي قوت پروت دی، ایران دی، پاکستان دی، حتی 4 طرفه چین دی او روسیه ده. دغه خو ټول یو قوت دی، دا نور هم قوي کېږي. هغه کمه موده د ستراتیژي 30 کاله ده، که 30 کاله پس دا خلک وځي دي، تا ته څه شی جوړوي؟ اتوم بم درته جوړوي، تیارې درته جوړوي، ټانک درته جوړوي، داسې کوم بل شی درته جوړوي چې ته بیا د دې خلکو مقابله وکړي. 30 کاله پس چې وځي دوی به هغه د خاورو ټوپلۍ چې ځان ته جوړې کړي، هغه خپل جالۍ به ویسي، خاوره به پاتې، بیا ته دې خلکو سره